چې دی راویښ کنو بوی تلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پې اودس وکړو بیا ولا شق صدر وکړو شق صدر دی ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ویسته بیا ولا سینه وګنډل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وی چې هلته اپریشن شو هلته بیا اسمان ته څنګه بوتلو دا خو ګران کار دی که خیال وکړئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیہ السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوته کړي تاسو خیال راکړئ د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی عزیزانو سردار کونین باندې اودس وکړ او رای وستو په بورا کې سور کړ چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو ځکه چې الله وی دا کار د بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شوي نو لیل لفظ چې دی دا ټول شپې ته شامل دی دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان علماء وی چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا په شپه کې و خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زورونو یا دوه پیخونو وغیرہ دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو په رات کې اوس چې بیت المقدس تا د ورسید دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرار ساتھ ملاویگی او د دین علاوه د دینی تقاریو کیسٹ بهم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسٹ په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاتا منذ بہر تکبیر عرض داو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد اور پدغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي معراج ته تاسو خیال وکړئ معراج ذکر وایي عروج په
عربي ژبه کې پورته خطو ته وایي. نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته خطو. علماء وایي چې د سترګو د رب خبره وه. آسمان ته چې رسي عزیزانو آسمان ته 3 کروڑ میله مزل دی. 3 کروڑ میله. دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده. دا سپوږمۍ دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې راځوړند دی، دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې راځوړند. فایده یې څه شوه؟ فایده قرآن په خپله ویلې ده ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله وایي دنیا اسمان چې دی ما ښایسته کړی دی په ستورو باندې، دا زینت د اسمان. وجعلناها رجوما للشیاطین، او بیا مې دا د اور لمبې د شیطانانو دپاره ګرځولي دي چې اسمان ته شیطان لاړ شي دا ستوری ورته د اور لمبه شي او پې ولي. آسمان د دنیا ته چې رسي او دروازه ټکوي، دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک دی؟ جبريل علیہ السلام ورته وایي انا جبريل ومن معك، د سره څوک دی؟ ومعي محمد رسول الله صلی الله. ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمانه پورې ولاړي دي، استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح. دلته یو نکته اورئ، نور بیان د بیا مخکې جملې ته عرض کوم. علماء لیکي چې آسمانونو ته تګ د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات. نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېدی، نو دا دومره لوی سفر یې پکې څه درلود. فرمایي چې دلته تکلیف غرض نه و، دلته راز داو چې د آسمانونو کې عربها او کربها او پدمها ملکی چې د کله نه پیدا دي ایسمکې ته نه دي راځي. الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدا دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ یې وګورو. نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د ده په دیدار مشرف. اوس سردار کونین څنګه وو؟ نو دا تپوس خو بچا نه کوي، هیڅ چا نه نشي کولی. د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالکو. نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې ولا دا جواب ورکړی
खुदा के हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी